وان کنتم کچرتکیه تاسو فی ریب فشک مما دها کتابنا دها قرآننا نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو پستا سروړی بصورت یو وړوکی غوندې صورت من مثله د دې په مثل یعنی د قرآن په مثل ودعوا روبل شهداءکم خپل ملګری شهدا دا په معنی د علما هم دی چې خپل علما مروبل من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کو تاسو رښتونی په دې آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات دی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د نبوت دعوا وکړه او دا به وی چې ماته الله پاک جل جلاله په ما باندې وحی را نازلی قرآن نزول را باندې کیږي نو کافرانو به وی چې دا قرآن تا د ځان نه جوړ کړی دی دا قرآن دا تا د ځان نه جوړ کړی دی دا د الله د طرف نه کتاب نه دی یعنی تا ته الله پاک پیغمبري او نبوت چې کوم نه دی درکړی بلکې دا تا د خپل ځان نه دا کلام جوړ کړی دی او موږ ته وایي چې ما باندې دا برنه چې کوم دی وحی راځي نو په دې کې الله پاک جل جلاله په دې آیات کې د قرآن اعجاز تم اشاره ده چې قرآن داسې معجز کتاب دی چې د دې نه ټول انس او جنس دا عاجز دي معجز مطلب چې هر یو سیز دا قرآن عاجزه کوي ټول خلق راغون شي د دې قرآن د وړوکي نه د وړوکي صورت په شان یو صورت دا نشي راوړل او دا الله رب العزت چیلنج ورکړي ټولو کافرانو ته او تر قیامت پورې څومره کفر دی د ټولو ته اوس هم چیلنج دی چې د قرآن کې د وړوکي نه وړوکي صورت په شان یو صورت دا څوک نشي راوړل دلته کې الله پاک جل جلاله فرمایي چې وین کنتم فی ریب کو چېرې تاسو په شک کې امام راغب اصبهانی رحمت الله علیه فرمایي چې دا ریب هغه شک ته ویل شي چې د هغه شک بنیاد نه وي یعنی معمولی غونډه کې شک ته ویل شي چې دا شک څه بنیاد نه وي خو دې اسی شک شي نو کو دې لږ غونډه کې سوچ او فکر وکړي نو دې به د دې شي حقیقت تورکوش شي دا دغه به کوم دي ختم شي دا شک په ختم شي نو دې کافرانو به وی چې تا دا قرآن د ځان نه جوړ کړل نبی عليه السلام ته وی دا الله د طرف نه کتاب نه دی نو الله ورله چیرې ورکو چې تاسو ټول شاعران یې پیغمبر الله پاک جل جلاله هغه شان معجزه ورګي چې څنګه هغه خلق وي په خلکو کې د کوم څه زیات رواج وي هغه شان د معجزه الله پاک جل جلاله خپل پیغمبر لورګي لکه د موسی علیه السلام په دور کې د جادو ډیر زیات رواج وو نو الله ورله د معجزه ورګړه چې ټول جادوګر ته عاجز شو ټول ایمان قبول اسلامي قبول د مار همسا به ورتا وکړه هغه نه بغټ اجدها جوړ شو نو په هغه وخت د جادو رواج نو الله رب العزت ورله د هغه سره مناسب معجزه ورکړه د معجزې مطلب دا دی چې د سکار د پیغمبر د لاس د پیغمبر په ذریعہ باندې صادر شي د سکار داغه نه وشي چې داغه نه انسانان او جنات عاجز وي هغه شان کار نشي کولی نو په عربو کې چون کې د شعر او د شاعرۍ دا چې کوم دی ډیر لوی رواجو عربو الله پاک جو ډیر لوی فصاحت او بلاغت ورکړو او ډیر لوی شاعران او ادیبانو پکې چې هغه په یو جمله کې چې کوم دی کوزه کې به سمندر را بندو نو الله رب العزت ورله د کلام نبی علیه السلام باندې نازل کو چې هغه ټول شاعران چې کوم دی لا جواب وکړ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر څومره خیسته په یو لفظ دا د فصاحت او د بلاغت نه ډک نو ټول شاعرانو ته چې دا تاسو لوی ادیبان یې خو د قرآن د وړوکي نه وړوکي صورت په شان دي صورت تاسو راوړی کنه تاسو انسانان یې تاسو وایئ چې دا د الله کلام نه دی چې د انسان کلام شو نو تاسو انسانان یې او تاسو ډیر لوی ادیبان درکې شته دي ډیر لوی شاعران درکې شته دي او ډیر لوی علما درکې شته دي په يهودو کې لوی علما نو زه داسې ان اعطیناک الکوثر دې په شان دی صورت خو راوړی د سورتن کی اشاره دې طرف ته ده سورتن کې دا تین چې دا دو زیرونه چې راغلي دي ودا په قلت باندې دلالت کوي چې د وړوکي نه وړوکي صورت وړوکي نه وړوکي قطعه وړوکي نه وړوکي صورت راوړي نو بس دا بیا موږ وایو چې ټیک ته پیغمبر علیه السلام باندې کوم کتاب نازل دی نو دا د الله کلام دی نو څنګه چې الله رب العزت بے مثل او بے مثال دا مثل او مثال او نظیر نشته دی دک شان د الله رب العزت کلام قران پاک دا بے مثل بے مثال دا د الله کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم خار کې الله جل جلاله پیدا کو نو په هغه خار کې
او په هغه ځای کې په کوم ځای کې چې نبی علیه السلام پیدا شو په هغې کې د تعلیم او تعلم بالکل رواج نه بلکې دغه خلکو ته به امیین وي جټ خلک نو نبی علیه السلام په داسې ځمکه الله پاک پیدا کړو چې هلته د زده کړې ترتیب نه و جهل و هلته کې او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو د پیدایش نه مخکې الله رب العزت د هغه نه پلار واغستو د پلار هغه سایه یې واغستل نبی علیه السلام یتیم پیدا دی او چې کله عمر 6 کاله شو نو الله ته مور هم واغستله نه پلار او نه مور وه بیا به تربیت عبدالمطلب کو نیکه به تربیت کو نو چې کله د 8 کالو شو نو الله پاک ته نیکه هم واغست بیا به تربیت ابو طالب صاحب کو او نبی علیه السلام په دغه علاقه کې سکول کالج دغه چا پیژندونه زده کړه چا پیژندل نه خو بل ځای ته نبی علیه السلام د علم دپاره د پوهې دپاره د تعلیم دپاره سفر نه دی کړی نو چې یو سړی د پلار د سهارې نه هم محرومه وي د مور د سهارې نه هم محرومه وي نه پلار وي نه مور وي نه تره وي نه نیکه وي او دکه شانتې رالوی شي او نه سکول ته تلي نه کالج ته تلي نه یونیورسټۍ ته تلي او دکه شانتې رالوی شي او بیا چې کله خبرې کوي نو ښکلې ښکلې داسې خبرې کوي داسې چې د عربو کوم مشرکین هغې نبي علیه السلام ته د صادق او د امین لقب ورکړي دا صادق او امین هغوی به د هغه نه متاثره کېدل نو دا تربیت چا وکړو دا خو ظاهره خبره چې سکول ته نه دی تللی یونیورسټۍ ته نه دی تللی چا نه زده کړه نه ده کړې او دومره ښایسته اخلاق نبي علیه السلام له الله ورکړي او ښکلې ښکلې خبرې کوي د قرآن بیاني نو د دې نه دا خبره په خپله انسان له الله پاک لږ غونده کې ذهن ورکړي سوچ وکړي نو دی په خپله دا فیصله کوي چې دا قرآن دا د الله قرآن دو معجزې الله پاک جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم له داسې ورکړي دي چې معجزه پیغمبر کله دنیا نه لړ شي معجزه ختم شي خو د نبی علیه السلام دو معجزې الله پاک پرېښي دي یو قرآن مجید تر قیامته پورې دا معجزه ده او معجزه تاسو ته مو ووایو چې د هغې نه انسانان او جنات عاجزه وي هغه شان کار څوک نشي کولی د قرآن په شان کتاب د دې د یو صورت په شان صورت څوک نشي راوړی او دویم ابو سعید خدري رضی الله عنه تپوس کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې د الله پیغمبره د حج په ایامو کې د حج په ورځو کې چې کله دا رمي جمرات کېږي دا شیطانان چې ولي نو دا دومره کاڼي غورځېږي دا کاڼي په لکونو خلک راځي او هر یو حاجي کم سے کم دا 49 کاڼي ځان سره راوړي په لومبۍ ورځ باندې وراوړي چې کم سے کم نو په هغې باندې چې کوم دی یو جمره وولي په دویمه ورځ باندې بیا درې واړه جمرات چې کوم دي یو جمرات 9 کاڼي ولي او په درېیمه ورځ باندې بیا 9 کاڼي ولي نو تقریبا 49 کاڼي شو دا 49 کاڼي هر یو حاجي چې کوم دی هلته کې ولي او هلته پرېوتې کاڼي هم نه راځي بلکې کاڼي به د ځان سره د مزدلفې نه راوړي اگر چې هغې ته علما وي چې تاسو شنې برابر کاڼي چې کوم دي په هغې باندې ولې یا د هغې نه وړوکي کاڼي باندې ولې خو زموږ عام سادهګان دي خو پسې غټې خښتې ولي یو کس وي هغه چې کوم دی په کاڼي وویشتو وي اخره کې پسې سپلی وکاږله نو چې په سپلی باندې بې ګزاره کړو نور کسان ورسره وپوهېږي تاسو کې کاکا سپلی باندې مولي او خلک په وړو وړو کاڼو ولي هغې چې دا ډېر لوی ظالم دی وي زم چې ما په راکټ لانچر وویشتې ته وایې چې په سپلی مې وله د ټول عمر په ما باندې ګناهونه کړي نو دا دومره کاڼي په لکونو حاجیان راځي او هغې دغه کاڼي ولي او هلته کاڼي ښکاري نه نو ابو سعید خدري رضی الله عنه نبي اسلام نه تپوس کېږي الله پیغمبر دا کاڼي چېرته ځي دا خو څوک لړکۍ هم نه او په لکونو خلک راځي او دا کاڼي ولي او کاڼي لږ غوندې کاڼي پراتې دي ډېرېږي نه نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې د چا حج الله پاک قبول کړي نو د هغې هغه کاڼي هغه فرشتې وړي او د دې ځای نه لرې کړي او چې د چا حج الله قبول نه کړي نو د هغې خلکو کاڼي دلته کې پاتې کېږي نو د دې وجې نه دلته کې کاڼي نه پاتې کېږي نو نبي علیه السلام یو معجزه دکه ده او یو معجزه چې کوم دی د نبي علیه السلام قرآن ده نو د قرآن الله رب العزت چلنج ورکړل چې فأتوا بسورة من مثله د دې قرآن په شان د کتاب راوړئ او دې عربو ټولو ته پته وه ټول به راتله د نبي علیه السلام قرآن به اورېدو ابو جهل احنس بن ابن شریق او ابو سفیان دا درې واړه به راتلو د نبي علیه السلام به په مونځ کې تلاوت کو هغه به اورېدو د یو بل نه به پټه باندې راتلل چې سحر به شو واپس په لاړو یو شپه د درې واړو یو بل سره ملاقات وشو د یو بل نه پټېدل خو ملاقات یې وشو نو یو بل نه تپوس کو څه راغلی نو هغه ټولو دا خبره وکړه چې موږ دا ځو د نبي علیه السلام قرآن اورو نو یو بل په دې خبره باندې ملامت کو چې موږ خلک د نبی علیه السلام نه منع کوو
نو کو خلکو ته دا پته ولګي د عربو خلکو ته نو ټول په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان وروړي یو بل سره قسمونه وخوړل چې آینده لپاره یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام قرآن اورېدو لپاره نه راځي نو په دویمه شپه هر یو دا سوچ وکړو چې دا بل به نیتلې زه به لاړ شم یوازې به د نبي علیه السلام قرآن نه مزه واخلم او راځم به بیا نو هر یو دا سوچ کړی دی چې دا بل به نیتلې زه به لاړ شم او دویم وی چې دا دواړه به نیتلې زه به لاړ شم او بل یو وی چې دا نور دواړه به نیتلې زه به لاړ شم بیا اتفاقا درې واړه راغلي دي نبی علیه السلام قرآن اوري چې سهار شو یو بل له مخې بیا ورغی ورته دا څه کده بیګا هم قسمونه خوړلي هغه یو ورته چې ما قسم خوړل ته هم قسم خوړلې وکړه نو ته ولې راتلې نو پاک قضا باندې بیا قسمونه خوړل آینده لپاره بیا د نبی علیه السلام قرآن اورېدو لپاره نه راځو نو په درېیمه ورځ باندې بیا مجبوره شو ولې قرآن کې چې کوم سر او کوم مزه الله پاک جل ایښې ده نو د هغې ناشنا مزه ده او زه وایم چې یو د قرآن غوندې بهترین او اوچت اعلی درجې والا کتاب او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې پیغمبر په خپله مبارکه ژبه د هغې تلاوت کوي چې د هغې به را څنګه مزه چې موږ د یو ښکلي کاري اواز واورو نو هغه د سړي زړه چې کوم دی تار تار کوي نو چې د نبي علیه السلام په خپله ژبه باندې د قرآن تلاوت کوي چې د هغې به څومره مزه نو په درېیمه شپه باندې بیا رالو نو بیا چې کوم دی یو بل ته قسمونه وکړه چې بیا به نه راځو درې شپې رالو بیا به نه راځو چې سهار شو نو احنس بن شریق د ټانکوری راواغسته او ړومبې ابو سفیان له راغی ابو سفیانه رښتیا خبره به راته کوي دا راته ووایه چې دا پیغمبر علیه السلام کوم قرآن وي کوم کلام وي دا کلام د چا دی وی هغه څه نازړه غوندې وي چې ما ته پته ده چې دا د الله کلام دی او نبی علیه السلام خپل کلام نه دی دا د الله کلام دی او دا حق کلام دی نو احنس بن شریق وی زم دا گواهی ورکوم چې دا قرآن دا د الله کلام دی او دا حق کلام دی بیا لاړ ابو جهل پسې ابو جهل ته ابو جهل سی خبر راته وکړه تا ته هم پته ده ما ته هم پته ده خو دا راته ووایه چې نبی علیه السلام د کوم قرآن تلاوت کوي دا د خپل جوړ کړی شوی کلام دی او که نه د الله کلام دی وی هغه وی چې دا د الله کلام دی ما ته پته ده خو تا ته هم پته ده ټولو خلکو ته پته ده چې زمونږ او د عبد مناف د دې دواړو د مخکې نه دواړه په ضد کې را روان دي عبد مناف هغې سخاوت شروع کړو په سخاوت کې زمونږ نه وړاندې لاړل مونږ کوشش وکړو هغې ته خو په سخاوت کې ځان ورسو هغې مشري واغسته نو مونږ چې کوم دی کوشش وکړو په مشرۍ کې مو هغې ته ځان چې کوم دی ورسو هغوی نور ډېر کارونه وکړل نو د هغې سره زمونږ د وخت نه چې کوم دی ضد را روان دی هغې چې کوم کار کوي نو مونږ د هغې مقابله کوو هغې ته خپل ځان رسو نو اوس پکې عبد مناف کې نبي علیه السلام راغی د نبوت دعوه یې وکړه وی ښه راته پته ده چې د الله پیغمبر دی او ښه راته پته ده په ده باندې چې کوم قرآن نازل دی دا د الله کلام دی دا ما ته پته ده خو په نور دنیایي څیزونو کې خو سره ما مقابله وکړله نو دا خو د آسماني څیز دی الله د طرف نه ورکړه ده الله په خپله پیغمبر جوړ کړی دی نو دې کې خو زما څه اختیار نشته چې زه په خپل قوم کې څوک پیغمبر جوړ کړم نو صرف دوره کوشش وکوم چې د الله د پیغمبر رانه ترقي وکړي د دې وجې د قرآن نه انکار کوم او د نبي علیه السلام نه انکار کوم کنه ما ته ښه پته چې د الله پیغمبر د قرآن بد باندې نازل صرف د ضد او د عناد د وجې نو هغه ټولو خلکو ته چې کوم دی دا پته وه چې دا د الله کلام دی او دا د الله قرآن دی او چا چې قرآن د انصاف په غوږونو باندې اورېدل الله ورته هدایت نصیب کړلی چا چې قرآن د انصاف په سترګو باندې لیدل دی الله پاک ورته هدایت نصیب کړلی حضرت عمر رضی الله عنه څه وی د عمر خر به ایمان راوړي حضرت عمر به ایمان رانه وړي خو چې کله په خور پسې ورننوته د سورې طه تلاوت یې واورېدو زړه چې کوم دی بدل شو ورته وی زه ایمان راوړم راغی د نبي علیه السلام مجلس کې کېناست وی الله پیغمبر ما ته کریمو ایمان راوړم ایمان ته نزله شوی نو دا داسې کتاب دی چې دې کفارو ته پته و چې دا حق کتاب دی خو صرف د ضد او د عناد د وجې به دي چې کوم دی انکار کوو دلته کې الله پاک فرمایي چې وان کنتم کو چریه تاسو فی ریب په شک کې مما ده قرآن نا نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې دلته کې د بنده لفظ راوړو نو ډېرو ځایونو کې الله پاک جل نبی علیه السلام ته د بنده نسبت کړلی چې کله معراج لتلو نو هغه واقعه کې سبحان الذي اسرا بعبده الله پاک د بنده چې کوم دی لفظ استعمال کړی دی نو په صفاتو کې د ټولو نه بهترین صفت دا د عبد د بندګۍ دی د بندګۍ د صفت د ټولو نه بهترین صفت دی د دې وجې نبي علیه السلام د اکثرو ځایونو کې د عبد لفظ استعمال کړی دی نو علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو پس تاسو راوړئ بصورت یو وړوکي صورت من مثله د دې قرآن په شان ودعو او راوبلئ شهداءکم او شاه منصور واجی فرمایي ای علماءکم خپل علما راوبلئ تاسو چې علما دي من دون الله سوا د الله نه
ان کنتم صادقین کو چرته کې تاسو رښتونی یې که تاسو په خپل خبره کې رښتونی یې د قرآن کې د وړو کې غونډه کې صورت عمره صورت چې کوم دا شان د فصاحت پکې وي دا شان د بلاغت پکې د یو صورت راوړي نو تر قیامت پورې دا کفار نشي پیش کولی ځکه دا د کلام د چا دی دا د الله کلام دی نو څنګه چې الله رب العزت مثل او مثال نشته دی دک شان د الله د کلام مثل او مثال نشته دی وان کنتم کچریه تاسو فی ریب پشک مما د قرآن نا نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو پس راوړی تاسو بسورة یو وړوکې غوندې صورت من مثله د دې پشان یعنی د دې قرآن پشان ودعوا روبلی شهداءکم خپل ملګري شهدا حاضرینو ته ویل شهدا د شاهد جمع ده او شاهد دا چې کوم دی ګواه دغه ته ویل شي حاضر ته او ګواه ته هم شاهد ویل شي خو ګواه ته شاهد د دې وجې نه ویل شي چې دی په عدالت کې حاضري لګي په عدالت کې حاضرېږي نو د دې وجې ګواه ته هم شاهد ویل شي نو تاسو خپل څومره حاضر ملګري چې دي یو انسان یې هغه ډېر فصیح او بلیغ وي خو هغوی زما وس کې دا کار نشته دی نو صرف زه به ترې عاجز یم نور خلک خو به ترې نه عاجز که نه خو د انسان کلامي نو الله پاک وایي ته یوازې نشي کولی نور ملګري ځان له وګوره خپلو بوتانو نه هم مدد وغواړه چې دوی به دا وایي چې دا بوتان چې دي نو دوی به په ورځ د قیامت زمونږ سفارش کړي الله رب العزت ته نو الله دې بوتانو نه هم مدد وغواړي خپل ټول ملګري راغونډ کړئ نو په خپله یوازې نشي کولی من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کو چېرته کې تاسو رښتونی الله ورله چیلنج ورکړی دی او بیا الله په خپله جواب هم ورکړلی چې دوی دا کار نشي کولی او تر قیامته پورې څوک نشي کولی یو پیره ووایم که بس وان کنتم کو چریه تاسو فی ریب په شک کې مما د قرآن نه نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو پس راوړی تاسو بصورة یو وړوکې غوندې صورت من مثله د دې په شان ودعوا راوبلی شهداءکم خپل حاضرین من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کو چېرته کې تاسو رښتوني یې په دې خپله خبره الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الله دې زموږ نه راضي شي خدای زموږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي اله العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي خدای څومره کمې کوتاهۍ دې درس کې زموږ نه راغلي الله موږ ته معاف کړي اله العالمین درس انوارات او د دې برکات په دې غون کلي کې خواره کړي خدای دې برکات د دې ثمرات زموږ والدین محترمینو ته اله العالمین ټول امت ته محمد رسول الله ته ورسوي اله العالمین زموږ څومره نارینه چې دي ټول دینداره قرآن خانه کې څومره زنانه چې دي قرآن خانه دینداره کې الله د حیا د عزت ژوند ورته ورکړي په سرونو د حیا د عزت څادرونه راواچوي الله زموږ واړه هم چې کوم دي دینداره کې بشرانو ته د عزت ژوند ورکړي اله العالمین حاضره مجمع کې څومره بیماران دي کورونو کې بیماری دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضدار دي قرضونو نه اخلاص کړي الله څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کړي الله څومره بېلمازه دي د مونځ کولو توفیق او طاقت ورته ورکړي اله العالمین څومره خلک ګناهونو کې اخته دي الله د توبې توفیق او طاقت ورته ورکړي الله څومره خلک قبرونو کې د عذاب دي په الله د عذاب نه خلاص کړي الله چې څوک د عذاب نه خلاص کړي دي بخښنه دي ورته کړي د درجات بلند کړي اله العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي اله العالمین چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي اله العالمین موږ دعا ده هوتو چل نه راضي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته خیر د برکوم دعاګانې غوښتي دي پوره یې سبق زموږ نصیب د کوم شرور نه امان غوښتي هغه نه موږ امان راکړي الله خاتمي زموږ بالخير او بالایمان کې وخت ځن قدم د زړه په صدق سره پجو زموږ ټول مسلمانانو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله